جمعیتونو د غوټونو نه مافیا غواړو په حیثیت یو مشروع مې تاسو ته ویاره هغه یو شاعر ما ستا کې اتحاد نشته صاحبه ځکه چوک پکې آباد نشته صاحبه د هر چا دي دلته غمه سترګې سرې دي د هر چا دلته له غمه سترګې سرې دي دلته یو سړی آباد نشته صاحبه او حق پرستو مقابل کې ټول راپاتې په ظالم هېڅ اتحاد نشته صاحبه او څوک چې دلته پرمختګ غواړي کافر دی څوک چې دلته پرمختګ غواړي کافر دی دلته څوک فکر آزاد نشته صاحبه امام مشرانو ملګرو ټولو خبره وکړله که زه به د خپله خبره نه که مختصر یې وکړو د پاکستان یو سیاسي سړی یو دانشور سړی یا یوه هم داسې د میډیا والا څه کوم فوکل پرسن دی یا هغه یو د مونږ جج صاحبان دی چې څومره هم افسران دي هغه په دې خبرې باندې متفق دي او دا خبره بار بار کوي په هر کال کې کوي په هر کمپین کې کوي په هر سټیج کې کوي چې کشمیریانو ته د رای حق ورکړلی شي کشمیریانو نه د پښتنه ورکړلی شي چې هغه چا سره ژوند تېرول غواړي هغه څنګه ژوند تېرول غواړي هر یو کس دا خبره کوي چې کشمیریانو ته دا حق ورکړلی شي د هغو رای به واخیستلی شي دا هغه د انډیا سره کېدل غواړي هغه د ځان سره ځان ته حیثیت غواړي که هغه پاکستان سره موږ دا خبره کوو چې یاره دا خبره زموږ میډیا والې نه کوي دا خبره زموږ د غټ غټ افسران والې نه کوي چې قبایلو نه د هم پوښتنه وکړلی شي چې قبایلو تاسو څه غواړو او د تاسو کوم سرتاج عزیز خبره کوي یا ساجد ګل صاحب ما خو دا امید دی چې ساجد ګل صاحب د نوې پارټي جوړوي چې زه خپل هغه سره میلاو شم چې ساجد ګل صاحب تاسو کوم نکاح د قبایلو تړلی دی که د مرچ په صورت کې ته د خپل بچي رشته وړې هم ته د خپل بچي نه هم پوښتنه کوې او ته کوم کور والا تو ورسره رشته کوي هغه به هم پوښتنه کوي چې زما بچی د خوښ دی که نه نو تاسو د دومره قبایلو فیصله کوله یوه ورځ خو ته اوس لاړ شي هغه ټیم کې به تا ته مکان نه وه کېدای شي سرکري سړی وي تا میټینګونه زیات وای کېدای شي په تا دباو وه ساجد ګل صاحب ته خو نن مکا دی چې ته پارټي جوړوې چې تا دومره د پښتانو د قسمت خبره کړې د مستقبل خبره کړې اوس ته یې ورته ګرمې ته راشه پوښتنه وکړه چې تاسو مو مرچ درکړی دی خوشحال یو که نه آباد یو که نه سرتاج عزیز یا د تاسو نور د کمیټې مشران دي هغه د مومندو د بجاور د پیا افر دوره خدوه کې چې کوم سیستم مو تاسو ته راوړلو څنګه دی تاسو خوشحالي برقرار شي که نه تاسو وړاند کورونه اوس آباد دي که نه داسې کوم خلک آی ډي پي شوي هغه خپل علاقو ته واپس راغلو هغو ژوند بهتر شو که نه داسې د ترکي چې کومه باند وه چې موږ ویل چې ترکي نشته نن د څو په پاټه کې انوسټانې جوړې شوې که نه ساجد ګل یو دغه ملګري خو د اوس راشي پښتنه خو د وکړي چې موږ ته کومه ترقي ښودلې شوې وه چې ما په خپله هم د دې حمایت کولو چې بلکل مو د مر شو ما په خپله هم د حمایت کولو چې یاره موږ ته د ترقي راکړلی شي نن موږ ته ترقي نشته ماغه ړنګ کورونه ماغه سیستم ماغه بېزتي ماغه نس لکه های چیاشت چې هغو موږ ته ښیلو هغه مو وکړي نه کسو نو موږ دا ټولو ملګرو ته اوس که موږ دلته هر څومره هم ووایي چې زه به دومره خلک ورولو دومره به ورولم خو زما دا اراده دی چې دغه نه واپسي کې تاد که د جمعې مقام مو ولیدله په جمعې کې به پاڅېږم که د قوم ټولنه مو ولیدله په قوم ټولنې کې به پاڅېږم که د کلي ټولنه مو ولیدله په کلي ټولنې کې به پاڅېږم او داسې د کومې دغو خلکو پیغام دی داسې د کومو قبایلو پیغام دی دا به موږ خپلو خلکو ته وړو اول یې موږ قبایل پوهېږي نه چې په یوې تا د کومه زړه هستي دی هغه د ختموي او ته کله پوه شي بیا هغه نه بعد وایي چې نه دا خبره ښه دې صحیح کوله نو تاسو مو مشرانو ته حوصلې مه بایلو کوم خلک چې حوصله لري هغه همیشه دپاره منزل ته رسېږي انشاءالله په دغه لښکر کې چې د کوم تاسو اسلام آباد ته تېرو د کورمې نه به انشاءالله په ښه کپي تعداد سره به خلک شرکت هم کوي او په هغې ورځ به انشاءالله تاسو ټول هم کسو چې کورمې وال په زیات نه زیات تعداد کې حاضر دي ډېره مننه خوشحاله باد پرېږدي